الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما عزتمند مسلمانان ورونو، الله رب العزت بشمیر نعمتونه دي چې د هغې شمیر یا د هغې ذکر هغه ممکن نه ده. الله فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. د الله نعمتونه تاسو شمیروئ هغه شمیر کې راځي نه. د اوسنی جدید دور د ساینس باندې پوهېدونکي د علماو تحقیق مطابق هر انسان چې جوړ دی نو د هر انسان په 30 کروڑ اعضاء باندې مشتمل دی. هر یو عضو دا چې یو الله پیدا کولی شي او بل څوک یې نشي پیدا کولی. دا خو د الله زموږ په دې وجود کې دومره نعمتونه دي چې 10,000 کروڑ باندې 30 کروڑ باندې د انسان اعضاء دي.
هر عضو انسان نشي پیدا کولی الله پیدا کوي دې سره آفاقي نعمتونه پر آسمانونه دي ورېږي دي هواګانې دي او ارضي نعمتونه ځمکې دي د ځمکو نه پیداوار دی خوراکونه دي حیوانات دي دا ټول نعمتونه الله ممتاز الله پیدا کړي انسان د الله د نعمتونو شکر گزاري کول غواړي هغه ډیره ګرانه ده هغه سر ته رسېدلی شي په دې ټولو کائناتو کې الله رب العزت انسان غوره کړی دی پیریان یې غوره کړي دي انسانان یې غوره کړي دي یو سړي زامن وي یو تابعدار دی او بل تابعدار نه دی هر پلار هغه تابعدار دی چې وایي ما نه دا وکړه او دا مه وکړو او چې نه یې ماني هغه د هغه پروا نه ساتي نه ورته امر کوي نه ورته نهي کوي نو په دې کائناتو کې الله رب العزت مکلف کړي کائناتو کې دغه انسانان دي او جنات دي دې الله تکلیف ورکړي موږ د الله مکلفین یو څو اوامر موږ ته کړي چې دا کارونه کوي نواهی موږ ته کړي چې دا کارونه مو کوي ویانو ته نه الله ویلي کوه او مه کوه غرور ته الله نه وایي چې کوه مه کوه هغه آزاد دي خورونه آزاد دي ویان آزاد دي حاجیان آزاد دي ازمري آزاد دي څه کوي خپل خوښه دي کوي او د دې مړېدو سره بس نشکېدل دي انسانان چې الله مکلف ګرځولي دي د دې مړېدو سره ختمېدل نشته بیا دوباره ژوندي کېدل دي کیف تکفرون تاسم د الله د نعمتونو ناشکری کوي کنتم امواتا فاحیاکم تاسو نشوي الله تاسو ژوندي کړی ثم یمیتکم ثم یحییکم بیا تاسو مړ کړی او بیا تاسو ژوندي کړی نشو اشتشي دا اشته بیا نشي او همیشه د پاره نشي نه دا ویا نشي نو بس ختم شي او خړل شو خبره ختم شو دوباره بیا پیدایش دی بیا هغه انسانان چې هغه د الله په مرزا باندې خپل ژوند تیر کړي الله پر راضي کی الله جنتونو ورکړي هغه لا ډېر خوشاله وي الله دې موږ راضي شي دا چې اعمال دې الله موږ نه ساجرای چې الله په خبر کی نو پدې انسان پدې کائنات کې انسانان یو غوړه مخلوق دي رب العزت اسمانونو پیدا کړو زمکه پیدا کړو غرونو پیدا کړو هواګانې پیدا کړې ملائکه پیدا کړو پیریان پیدا کړو او جنت پیدا کړو جهنم پیدا کړو روز الله رب العزت انسان پیدا کړو دې ټول نه روز مثال دا چې یو سړی له واده سره کوي هغه کورم جوړو دا له کمرم برابرېږي هغه د کډونو کورسۍ برابرېږي وروسته د هغه واده کېږي انسان په دې کائناتو کې لوی مقام لري چې انسان په خپل د ژوند په مقاصدو باندې پوه شي
انسان دغه د څاروو باندې ژوند تیری بس خوخې نو بس خورا څوټه کوه بس کله ګرمېږي او کله یخېږي نو دا حقیقت دی ګوره انسانان نه خلک وایي دا انګریزان ډېر هوښیار دي 100 کاله مخکې سوچ کوي دا دومره بیوقوف دي چې هغې بس تش په خوړلو څکلو پوهېږي او د ظاهري بدن سمول باندې پوهېږي خپل د آخرت هېڅ ورته فکر یې نه نبي علیه السلام القیس هوښیار هغه څوک دی چې خپل د دایمي ژوند دپاره کوشش کوي دا انتهایي کمعقل او بېوقوفي چې هغه خپل د 10 د 20 ورځو ژوند دپاره محنتونه کوي او بیا هېڅ نشته نو دا انسانانو غوروالي وجه دا هم ده یو بل وجه دا هم ده انسانانو له الله حواس ورکړي پوزه باندې بویول کوي دا علم یو ذریعه ده په لاس باندې راټول کوي د علم یو ذریعه ده په جبه سکل کوي د علم ذریعه ده په غوږونو اورېدل کوي دا د علم یو واسطه ده او په سترګو لیدل کوي دا دې سره علم حاصلېږي خو څه داسې دي چې هغه په دې حواس سره کار نه کوي نو الله دویم انسان له عقل ورکړی عقل په وجه باندې د هغه څیزونو ادراک کولی شي چې هغه څیزونو باندې په دې 5 حواس سره نه کېده دا په دې باندې عقل په وجه باندې الله ممتاز ګرځولی زما عزتمندو څیزونه داسې دي چې په دې عقل به هم سړی نه پوهېږي نو چې عقل باندې نه پوهېږي هغه سبب د علم څه نو په دې انسانانو کې غوره انسانان چې هغې نه بلکل ګناه نه ده شوې هغه نه چېرته د الله نافرماني نه کېږي هغې ته وایي انبیا علیهم السلام رسولان علیهم السلام انبیاء علیهم السلام رسولان علیهم السلام ته الله وحی کوي او پیغمبر بیا د وحی علم سره امت کوي چې ګوره د مرګ نه وروسته یو زندگی ده د برزخ هغه کې تکلیف او راحتونه شته دی بیا پورته کېدل شته هلته تله ده وزن د اعمالو ده هلته حوض کوثر دی هلته جنت دی هلته جهنم دی هلته تکلیف دی هلته راحتونه دي داسې عقل باندې ادراک نه کېږي نو په دې انسانانو کې الله رب العزت د وحی رالیږي په انسانانو کې انبیاء علیهم السلام ته رسولان علیهم السلام ته هغې د خپل امتونه په دې باندې پوه کوي دا یوازې دا دنیا نه ده موږ ته ډېر مراحل دي برزخی ژوند دی او حشر نشر دی د جنت دی جهنم دی د الله رضا ده د الله غوسه کېدل دي هغه کارونه وکړئ چې په هغې باندې الله راضي کېږي هغه کارونه وکړئ چې په هغه باندې الله ناراضي کېږي نو دا انبیاء علیهم السلام باندې الله وحی کوي دا علم حاصلولو پر حواسم ذریعه ده او دا ظاهري عقل هم ده لیکن عقل نه علاوه وحی ده چې الله رب العزت انبیاء علیهم السلام ته کوي انبیاء علیهم السلام الله رالیږه رسولان علیهم السلام الله رالیږه هغه انبیاء او رسولانو خلقو ته بیانونه کول آخری پیغمبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری کتاب دی قرآن کریم الله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راولیږه بس د دې وحی علوم دي دا په انسانانو کې غوره انسانان هغه علوم زده کوي چې هغه الله ورته وحی کړی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي
تاسو کې غوره په انسانانو کې هغه څوک دی چې هغه قرآن زده کړی دی او قرآن بل ته کوي دا په انسانانو کې غوره انسان دی بخاری کی روایت ہے عثمان رضی اللہ عنہ پر نقل باندې زموږ احساس په نظر کې بختور زوی هغه دی چې هغه پایلټ جوړ شو هغه انجینیر جوړ شو هغه ډاکټر جوړ شو هغه وزیر شو هغه حلال حرامونو کتلې ډېر روپۍ جمع کړي دا ډېر برکتي دی او ډېر خوش قسمت دی دا خوش قسمت نه دی دیونه غوره په انسانان کې هغه دی چې قرآن ذکر او قرآن بولته دا خنه ده چې زموږ د ماشومانو ډاکټرانو شي او مسلمانانو شي انجینیرانو شي او مسلمانانو شي او پایلټ هم جوړ شي او مسلمانانو جوړ شي وزیر اعظم هم جوړ شي او مسلمانانو جوړ شي ندې د پرڅه طریقې کار پکار ده هغه طریقه ده د الله دی کتاب ذکر الله دی کتاب ذکر بغیر دا کامیابی ممکن نه ده دی وجنا یو تعلیمی سلسله ده خوخا په دې ملک کې قرآن نه نازل شوی قرآن په دې المارو کې پروت مشران ته بیا دي وو کڅوړې به جوړې وو یو کڅوړې کې قرآن واچول بیا د پاسه بل هغه پاسه بل خبره قرآن پټ کړ چاړو چې راوځي نه جوړ د قرآن وو لیکن د قرآن تلاوت نه قرآن وو خو د قرآن علم نه علماء لیکن علماء د قرآن صرف دې لپاره ګرځولو چې سړی مړ شي ان بس ختم ورپسې وکړي او یا خلکو جګړه به وشوه نو بیا قرآن باندې بلاس کې خدا سوګند به ورکړو الله رب العزت د پنځپیر شیخ القرآن مولانا محمد طاهر قبر الله دې رحمتونه ډکي هغه فرمایي باید دا قرآن دې زګړې لپاره الله را لېږلی دا ماشومانو مې زده کولی شي پوه خلکو مې زده کولی شي ناپوه مې زده کولی شي د هغه تحریک فهم قرآن یعنی د قرآن باندې خلق کویول هغې دا فرمایل چې الله وایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر من قرآن فهم دپاره ډېر آسان کړی دی څوک شته چې زده کړي نو قرآن زده کوونکي نو دا ډېر ګران کتاب دی قرآن څوک نشي زده کولی الحمدلله د شیخ القرآن صاحب تحریک د فهم قرآن او په اخلاص باندې شروع کړو الله دې حد ته ورسول چې په پښتنو کې الله عالمان پیدا کړي هغه پښتون کې عالم کېدل ډېر ګران شیخ القرآن صاحب زموږ محله کې سړی ولاړو پخوا که یادي مشران ته بیا دي اوږدې خلقۍ به اچولې وي ما کاکا ته وایي چې دا تکبیر ووایه چې زه امامت کوم ما ته ملي صاحب دا کچه کار مې نه دی کړی یعنی بانګ ویلو پښتون ته اقامت کول دا کچه کار امامتي کول خو دا خو سم کفر اوس الحمدلله ثم الحمدلله الله حالات بدل کړي زموږ دا برخوردار د پلار په کویت کې او پلار په خانه زموږ سره تعلق بیا بچی باندې سبق وي بیا خپل جایداد کې ځای ولا جوړ کړو مدرسه جوړه کړه د زنانو لپاره د نارینهو لپاره چا نه خیر نه وخت مره دور کې راکې خپل جایداد ورکړي او خپل جی باندې علم وکړو او خپل جی د علم خودنه لپاره وقف وکړو جی ګل دا صلاحیت راوستو چې نور علماء هم د راوستو زده د نارینهو خدمت کوم کیږي د زنانو خدمت کوم کیږي نو که تاسو د دې نعمت قدردانی کوئ نه خپل ماشومان د دلته راولېږئ
چې مفت کې تاسو د قرآن تعلیم وکړئ شي هغه نعمت ناشکری وکړو بیا ګورې نعمت الله لري کې او بیا خلک محروم کیږي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې وو هغه د نبی اسلام قدردانی ونکړو او نبی اسلام الله په مدینه منوره نو کتا د نعمت قدردانی وکړو ماشومان دل تراوی ګل نو دې ته نه فیسونه غواړي نه پیسې غواړي او ځای خپل جیدات کې جوړ کړي بر وو جوړي کتم جوړي لګیا دي مهنت کوي نو که خپل ماشومان راوړي ګل دعاګانې وکړي نشاز د مهرنه بالا لوی علماء بالا پیدا کی استاد ضرورت بند راځي چې یو با جوړ ملي سے براشي چې موږ امامتي وکړي دا ټانکوي ملي سے دی وکړي کار ما خبره پوښوي د دې نعمت دې د الله دې نعمت قدر وکړي خپل ماشومان دل تراوري گئی او دې به سبقونه کوي بار نه معتبر علما دل تراوستي شوي دي او د زنانو ترتیب هم دی د نارینه ترتیب هم دی خپل ماشومان هم راوړي ماشومان هم راوړي نو دې به صحیح تربیت وکړي نو دې ځای به ډاکټر به جوړ شي نو مسلمان وي انجینیر جوړ شي نو مسلمان وي او د وزیر اعظم جوړیږي نو مسلمان وي او کدا شي نه نو نقصان به جوړ کې د الله د نعمت قدر وکړي د دې ځای احترام د مدرسې تقدس احترام وکړي او الله رب العزت نه دعا کوو چې دې ځای کې الله ډېر برکتونه واچي الله دې ځای نه علم خور کی هغه صحیح علم چې تش د پټکو علم نه هغه صحیح علم چې هغه کې د حلال او د حرام تمیز وي هغه صحیح علم چې هغه کې د صحیح عقاید او د غلط عقاید تمیز وي نو دا دې ځای نه الله علم خور کی تاسو سره تعاون کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا وکړئ الله رب العزت چې کوم مقصد لپاره دا مدرسه جوړه شوې ده الله هغه مقصد دې ملګرو ته الله حاصل کړي الله دې ځای نه د علم شینی الله رواني کړي دې علاقې ته د نور علاقو ته الله دې علم فیض هغه ته ورسوي اللهم انا نسألك ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعا وکړئ چې د دې مدرسې څه مشکلات وي الله رب العزت استغنا سره بغیر د چړ غوښتو نه استغنا سره الله ټول مسائل حل کړي د دې مدرسې ښوونکي الله د هغې په علم کې په عمر کې الله برکتونه واچوي د دې مدرسې سره څوک تعاون کوي خپل بچی راځي خپل حلال مال خرج کوي الله دا غي په حلال مال کې خیر او برکتونه واچي څوک نه جوړي الله دې هغه شفا کامله عاجل ورکړي بیا اولاد الله بچي ورکړي چې بن قرضونه دي الله دې قرضونه لري کی چې څه مشکلات دي الله ټول مشکلات حل کړي الله دې په دې مال او په دې کلی کې او په دې ملک کې او گاونډي ملکی الله خیر او امن الله راوړي الله موږ د شرورنا فسادنا الله وساتي الله په دې ملکی هغه نظام راوړي کوم نظام الله په خپل خو کړو دنیا ته راځي هغه نظام دنیا کې ولیدو التنارینه خوشاله زنانه خوشاله عالمانو خوشاله جاهلانو خوشاله هغه خسته نظام الله په دې ملک راوړي الله دا فرضي نظامونه چې خلکو ځان جوړ کړی دي الله دا فرضه نظامونه قوانینونه الله موږ ساتي او شرعي نظام الله په دې ملک راوړي چې زموږ عدالت کې قرآن پروت دی زموږ جماعتونو کې قرآن پروت دی زموږ په کورونو کې قرآن پروت دی الله خسته نظام په دې ملک راوړي
دای نظام د لپاره مونږه هندوانو نه د عمل جدا کړو دې لپاره نو جدا کړی چې هلته جمهوریت دی او دلته به جمهوریت دی هلته حرامیتوب دی دلته به حرامیتوب وي مونږ دې لپاره جدا کړو چې زموږ مشرانو چې هلته حرامیتوبونه دي او دلته نظام د نبي صلی الله علیه وسلم راشي لیکن 50 کال مونږ محروم یو الله دې په دې ملک کې صحیح قیادت راولي چې د الله د دین نظام په دې موږ باندې نافذ کړي هغه خلقنا الله موسی دي چې هغه نظام د دین په ځای باندې نو نظامونه شروع کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و